بسم الله الرحمن الرحیم. Welcome to IMS Learners د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور انګلیش د فرست کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن بیسډ آن کریکولم 2020 د فرست کلاس سټوډنټانو مونږه بدی بک کې یونټ نمبر 2 ختم کړو. راځي چې نن یونټ نمبر 3 تاسو ته سٹارټ کو. راځي چې سٹارټ واخلو چې کوم یونټ 3 دی پیج نمبر 19 او د یونټ 3 نوم دی کابلر. کابلر څه ته وایي؟ کابلر وایي موچی ته. نو د دې معنی سره راځي موچی. صحیح ده. اوس موچی څه ته وایي؟ موچی به تاسو لیدلې وی کنه. کو چا نه لیدلې نو خپل کور نه به بهر روزي لکه بازار ته بروزي. صحیح ده. بازار کې به تاسو وګورئ چې یو کس بناسوي. صحیح ده. پیزار بغنډي چپړی بوټان دا چې سو غنډي هغه تسوي کابلر انګلیش کې، اردو کې ورته موچی وایي. موږ ورته پښتو کې هم موچی وایو. صحیح ده کنه. دین علاوه بعضی خلک ورته چمیار وایي. نو پکچر کې تاسو کتلې شي دا وګورئ دا هغه موچی دی. اوس دا یو سټوري باندې دا شارټ دی موږ سره بدی بک کې شامل کړی دا. د دې یو خاص مقصد دی. صحیح ده. د دې مقصد دا دی چې موږ سره په دې دنیا کې ډیر مختلفو پیشي دي. صحیح ده. پروفیشنز دي. لکه هر یو کس یو کار نه کوي، هر یو کس جدا جدا کار کوي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل یو ډاکټر دی هغه جدا پیشه ده. دین علاوه یو مصری دی هغه جدا پیشه ده. انجینیر دی، موچی دی، دکاندار دی. صحیح ده. دا ځان له پیشي دي. نو دا دومره پیشي چې دي دا د مختلف پیشي موجود دي. صحیح ده. زمونږ په دې ژوندۍ کې نو د دې خپل کار دی. لکه هر یو کس دا ټول ضرورت په یو ځل نشي پورا کولای. صحیح ده کنه. لکه اوس فار ایگزامپل یو کس دی هغه موچی، ډاکټر، انجینیر، ټیچر، مصری او دغه شانه سبزی والا، فروټ والا ټول ارڅ په یو ځل نشي کولای. نو د چا پروفیشن موچی توپ دی، د چا ډاکټر دی، د چا انجینیر دی، د چا کم میکانیک دی، څوک پکې ډرایوران دي. صحیح ده. څوک پکې چوکیدار دي. نو د هر چا خپل پروفیشنز دی. نو دغه پروفیشنز ته موږ سپک نه ګورو. صحیح ده. د هر چا پروفیشن، د هر چا پیشه هغه ته موږ خد قدر په نظر ګورو. او دا موږ سره د دې د وجې دا سبق بدی کې شامل کړی دی چې بعضی ټیم کې یو کس وی لکه هغه ته موږ د کار وایو. صحیح ده. چې جی لکه موږ چاته کله زمونږ ضرورت راشي کنه موږ ورته هغه کس ته چې د کار وایو نو جی جناب خیر دی رورا بایجان دا وکا لکه دا سي نرم الفاظ استعمالو. صحیح ده. نو چې کله هغه کار نه کوي نو بیا ورته مونږه یا ول پیسې ورکو یا ول سکوینز ورکو یا ورته بل داسي یو سیز کیدو نو پاغي په بدله کې بیا هغه کار مونږ لوکي او زری مو کی نو زمونږ هغه کار وشي. صحیح ده کنه. نو دا ټول خبرې بدی کې شامل دي. تاسو غلومبه موچی وی پیژنې چې موچی ستوي دی وګورئ. څوک چې سپلای چپړی پیزار وغیرہ غنډي دي ته وی موچی. صحیح ده. نو بدی کې یو ماشوم دی هغه موچی خپل پیزار راوړي او هغه ورته وی چې دا وراله وګنډه. صحیح ده. خیر دی چې دا وراله وګنډه. نو هغه ورته وی چې نه مالې بدی تقریبا 2 نیمه پورې وګنډه. او ورته ځنه شمه بیا ورته وی چې په 8 نیمه پورې بل وګنډم. هغه ورپسې بیا ورپسې هغه ولا سکوین ورکی بل ورځ باندې پیسې ولا ورکی نو هغه په دغه کې بیا ورلا هغه وګنډي. ٹھیک ده. راځو سبق طرف ته. پیج نمبر 20 خسته سبق ته کابلر. پہلے راځي ګوره getting started. صحیح ده. شروع ہوا چاہتا ہوں. راځي چې سٹارټ واخلو، شروع واخلو. صحیح ده. شروع کو. Look at the given pictures. Can you tell who these people are? صحیح ده. Look at the given picture. تاسو کوم لاندې پکچرز را کړی دي وای دي ته تاسو وګورئ په غور سره او تاسو موږ ته وایي چې دا خلک څه کار کوي. صحیح ده کنه. دا خلک څه کار کوي، د دوی څه پروفیشنز دي. نو راځو ګوره د دې ګوره مختلف سلور پکچر را کړی دي. ټریکټر دی د شاندا وګوره یو پکچر دا دی یو دا دی یو دا دی. ټیک ده. دا وګوره ټریکټر دی زمیندار کول دي وغیرہ پټه مټه اړې دا پکچر پکې را کړی دی. بل پکچر دلته موږ سره ډاکټر را کړی دا وګوره دا ځان له پروفیشن دی. دا یو ډاکټر دی. دلته وګوره دا پولیسمن دی دا ځان له پروفیشن دی. او دلته وګوره دا یو ټیچر دا استانی دا ځان له پروفیشن دی. ټیک ده. بیا راځي لیټس ټاک. صحیح ده. پهلنې کوېسچن کوي who helps you in your studies. څوک ستا په سټډي کې تاسو سره مدد کوي، تاسو سره هیلپ کوي. مين ته چې کله سټډي کې تاسو سره هیلپ څوک کوي، تاسو سره مدد څوک کوي. نو بره پکچر کې تاسو وګورئ جواب ورلور کولای شي. وګوره ټیچر دا کنه استانی ستا هیلپ کوي په سټډي کې. نو دلته به تاسو د دې جواب ولیک ټیچر help me in our studies. صحیح ده. دا استانی دا موږ سره په سټډي ټایم کې په د کار یاداش په ټایم کې. صحیح ده. او د کار یادولو په ټایم کې ریډینګ په ټایم کې موږ سره هیلپ کوي استانی. بل کوېسچن کې what does a doctor do. د ډاکټر څه کار دی. صحیح ده کنه. نو ډاکټر وګوره پکچر کې وګورئ دا ډاکټر دی. د ډاکټر دا کار دی چې د مریضان راځي، پیشنټ ورته راځي، هغه چې کوي هغه له میډیسن ور کوي او هغه سره د هغه مطابق چې کوم علاج وي هغه ور سره هغه ته کوي. صحیح ده. دا د ډاکټر کار دی. دریم کوېسچن کې
where do you see a policeman صحیح نه وای policeman تاسو په کوم ځای کې وینئ نو د دې جواب دا وګورئ دا policeman د پکچر ته وګورئ په policeman کوم ځای کې وي په روډونو کې په چوکس کې مختلف ځایونو کې ولاړ وي زموږ د حفاظت لپاره صحیح ده ټریفیک لپاره چې رش جوړ نشي هر یو سیس ته ګوري گاډو ته ګوري واوړه را واوړه دغه شان په منځ کې ولاړ دا د policeman کار شو last question they think and tell the names of any two professions صحیح ده وای سوچو کوي او موږ ته وایي د یو دوه professions د دوه پیشو باره کې موږ ته دغه نیمز وایي صحیح ده نو بس یو پکې پولیسمن شو یو پکې ډاکټر شو دینه علاوه ټیچر لیکلی شي فارمر لیکلی شي هر څه تاسو په دې کې لیکلی شي صحیح ده نو دغه پکچر ته ګورئ تاسو دې له جواب ورکولای شي راځو اوس نیکسټ پیج ته پیج نمبر 21 طرف ته سبق سوئی کابلر مین مای شو صحیح ده کابلر موچی یادای مین مای شو ستوي مین زما چې کوم پیزار دی بوتان دی هغه سکه مرمت کا مین ستوي مرمت او شو داغه چې کوم جوته دی بوتان دی چپل دی صحیح ده نو دې تسوي شو بیا راځي ګوره پری ریډینګ څه ته وایي د ریډینګ نه پهله د ریډینګ نه مخکې پهلنی کوېسچن کوي چې لوک ایٹ د ګیون پکچر اینڈ ټیل واټ د پویم کین بی اباوت پکچر ته لاندې وګورئ او موږ ته ووایي چې دغه پویم دا نظم دا د څه باره کې دی نو تاسو پکچر ته کتلی شئ ګورئ ورته دغه یو موچي دی لګیا دی خپل سپلی مپلی ګنډي او دغه ماشوم ورته ولاړ دی هغه بوټ پیزار ورته راوړی دی شو چې دا ماله وګنډه نو تاسو ته پته ولګېده چې دا پویم د کابلر باره کې دی د موچي ټیک شو دا خبرې د ریډینګ نه فرست از د کول دي ځکه ورته پری ریډینګ وای بل کوېسچن کې هاف یو ایور سین ا کابلر ان یور ټاون وای آیا تاسو په خپل قصبه کې په خپل گاو کې یو موچی لیدلې ده نو کو چری تاسو نه ویلې دلې د تصویر کې وګورئ او سو کوي تاسو خپل کلی بازار ته اوځي خپل کور نه بهر اوځي دکاندار وګورئ یو سایت ته بناسوي دغه شان یو غاړي ته بناسوي او دغه پیزار میزار بغنډي هغه به تاسو وګورئ کو چری نه لیدلې او کو لیدلې بیا صحیح خبره ده صحیح ده نو هغه ته سوې کابلر وای موچی وای دا د دې جوابات شو ټیک شو بیا راځو ګوره سٹارټ الو Cobbler mend my shoe get it done by 2:30 صحیح ده cobbler mend my shoe څه مطلب شو موچی میرے جوتے مرمت کرو وای موچی زما چې کوم جوتے دے شوز دی هغه مرمت کا روغی کا وی ګنډا get it done by 2:30 2:30 بجے تک کام مکمل کرو د دې مطلب شو چې 2:30 بجے تک دغه کار مکمل کا کمپلیٹ کا سرته ورسوا بیا ورپسې سوې دویم کې 2:30 is much too late get it done by 8:30 2:30 is much too late د دې څه مطلب شو 2:30 بجې تک بہت دیر ہو جائے گی هغه ورته وایي چې 2:30 بجو پورې به دا خو ډیر لیټ شي دې ته 2:30 بجې وایي صحیح ده 2:30 هاف نیمه ته وایي نو 30 او past 2 چې 2 تیر شي وینو 2 نو 2:30 شوي صحیح ده او ورته وایي چې 2:30 بجې تک بہت دیر ہو جائے گی وایي 2:30 بجو پورې به ډیر زیات لیټ شي get it done by 8:30 صحیح ده کنه یہ مجھے 8:30 بجے تک مکمل کرو او دا مالا 8:30 بجے تک مکمل کا نو ګوره 8:30 هاف بیا 30 شو پاس 8 نو 8 رسول گئی 8:30 بجې شوي نو دا مالا 8:30 بجې مکمل کا 2:30 بجې به ډیر لیټ وی ټیک شو نیکسٹ کې سوئی stitch it up and stitch it down and I will give you half a crown stitch it up and stitch it down دې څه مطلب شو اوپر سے سیو اور نیچے سے سیو صحیح ده کنه وای د برنه هم وګنډا او د لاندې نه هم وګنډا د دوه طرفونو نه وګنډا نو دیتا stitch it up and stitch it down and I will give you half a crown دې څه مطلب شو اور مجھے اس کا آپ کا معاوضہ آدھا تاج یا سکہ دوں گا او زه به د دې تعالی زی نیمه تاج یا سکہ کراون څه ته وایي تاج ته وایي سکې ته وایي صحیح ده هغه مطابق تاسو لیکلی شئ تاسو زه به تعالی هغه درکمه به دې په بدله کې خدا سیز راله زر وګنډه صحیح ده کنه نو ګوره هغه کوم ماشوم دی موچی لاړې دغه شانې ورته ویلې چې دا مال وګنډه زر 2:30 به ډېر لیټ وي بیا ورته چې د 8:30 کې راله ګنډه په دومره ټایم کې صحیح ده بیا لیټ کیږي ډیر او کو نه ګنډي مطلب هغه ورته ویل چې به تعالی لګا سکه درکم تاج نیمه حساب درکم صحیح ده کنه معاوضه به درکم څه پیسې به درکم کوینز به درکم نو ځه ته دا مال وګنډه غول بیا وګنډي ټیک شو دا سبقو ټیک ده بیا راځي ګوره وایل ریډینګ I went to the cobbler to my shoe دلته بولی کوي شو صحیح ده cobbler لاله صد پاره چې دا شو وګنډي ټیک شو
بیا راځي ګوره پوسټ ریډینګ. پوسټ ریډینګ ریډینګ کې بعد د ریډینګ نه بعد سوی what does a cobbler do. صحیح ده. وای کابلر څه کار کوي؟ نو کابلر کار څه دی؟ کابلر کار مو پیزار ګندل لګنا، بوټان چپلې پیزار دا ګندل دا چا کار دی؟ دا د موچی کار دی. صحیح ده کنه. لکه د دې دا مطلب شو کو چر تاسو پیزار وشلیږي نو تاسو به څه کوئ؟ موچی لوړی. ٹھیک ده. نو تاسو به موچی لوړی ځکه چې د سینه تاسو لاړ شي تاسو پیزار وشلیږي تاسو نه یې لیوسئ یا ډاکټر لیوسئ یا ډرایور لیوسئ. نو دا غسیز باندې کوي تاسو به او ما خپل خاص پروفیشن کس لبه وړي چې څوک د دې کار کوي. بل کوېشن کوي did you like the poem cobbler cobbler meant my shoe. آیا تاسو دغه پویم خوښ شو؟ cobbler cobbler meant my shoe. صحیح ده. موچی موچی میرے جوتے مرمت کرو دغه چې کوم پویم دی آیا تاسو خوښ شو؟ بالکل دا زمونږ ډیر خوښ شو ځکه چې بدی کې موږ ته دغه سبق پروت دی چې کله زمونږ د پیزار میزار خراب شي نو موږ به موچی لوړو د چا پروفیشن ته بس پک نه ګورو او هغه ته پکار دی چې هغه ورته په وخت په صحیح ټایم سره وګڼي نو موچی مونږه او پیجاندل بدی کې. ٹھیک ده. دا د دې لیسنو راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 22 ته اوس دی باندې د ایکسرسایز موجود دی. صحیح ده. راځو ایکسرسایز طرف ته. ای وی ګورا اورل کمیونیکیشن. صحیح ده. اورل کمیونیکیشن ته خبرې دی لومبه وی لرنینګ د ساوندز. دا ساوندز را کړی دي دا از د کول دي. فرست راځي ګوره کانسوننت بلندز. کانسوننټس ګوره لومبه خو تاسو پیژنئ مو سره الفابېټس دي بده کې 5 واول دي. صحیح ده کنه. 5 واول دي پکې A E I O U A E I O U دې ته سوی واول دي او دینه باقی پاتې چې څومره پاتې شو هغه ته سوی کانسوننټس. هغه ته کانسوننټس وي او بلندز ته وي بلندز وي میکسچر ته. ټیک ده. نو باقی پاتې کانسوننټ دي او بلندز میکسچر ته وي. اوس راځو ګوره سوی ریډ می ا کانسوننت blend is a group of 2 or 3 consonants in a word. Each consonant keeps its own sound in the word. صحیح ده. اوس consonant blend څه ته وایي؟ consonant blend هغه ګروپ دی هغه د دوو یا د دریو consonants وردونو. صحیح ده کنه. لکه د واول پکې نه دي شامل ښه د دوو یا د دریو consonant وردونو ګروپ دی چې هغه ما سره आवाज وباسي جدا جدا د consonants یو आवाज وباسي هغه ته وایي consonant blends. لکه راځو example کې سوي ګوره first read these words aloud with the given consonant blends. دغه words تاسو ریډ کوي په تیز आवाज سره او چې کوم consonant blends را کړی دي لاندې. نو ګوره example دغه د CL چې راشي کل BL بل DR در BR بر نو دا دې ته سوي consonant blends. بیا وګورئ CL څه کې راځي ګوره class clip دا consonant blends دي. ګوره BL پس کې راځي black blend blue DR پس کې راځي dry drink dream BR نو brown branch broom. ٹھیک ده. نو ګوره دا دې ته وایي consonant blends. سیکنډ نمبر راځي fill in the blanks with CL BL DR or BR. fill in the blanks را کړی بدی کې دا تاسو فیل کوي نو لومبي کې وسول کوي BREAD bread څه ته وایي؟ روټی ته. سیکنډ سره راځي CLOCK clock څه ته وایي؟ غړی ته. دی کې بس CL ولی کوي. او دریم راځي DRUM drum څه ته وایي؟ دغه ډول ته وایي. ټیک ده. دی کې به DR ولی کوي او بل بولی کوي BLOCK block څه ته وایي؟ دی ته بلاک وایي بلاکونه دي. ټیک شو. اور پسې سیکنډ راځي learning to speak. صحیح ده. دی کې وایي ګوره فرست نمبر read and practice the given dialogue. read کوي او پریکټیس په کوي دغه ډایلاګ مکالمه را کړی دا ډایلاګ وایي مکالمه ته. ٹھیک شو. ایان دی او سنا د خپل مکالمه کوي خبرې کوي یو ډایلاګ دی. ایان سوی السلام علیکم هلو هاو ار یو. ایان سلام واچول وی هلو هاو ار یو څنګه یې؟ سنا ورته وعلیکم السلام هاي آی ام فاین ثانک یو. وای وعلیکم السلام هاي بالکل ز فاین یم ز خیم او ثانک یو دا شکریا ادا کړ. ایان could I please have your crayon. صحیح ده. او ورته دا شان تاسو کړو چې سنا ورته sure here they are بالکل لمدغه دی. ایان ثانک یو ویری مچ. ایان ورته وای ثانک یو بہت بہت شکریا. سنا you are welcome. ورته هر کله راتلی شي. صحیح ده کنه. دی دلته ناس دي نو ایان ولرای چې آیا ز ستا سيزونه دا یوز کولای شم مطلب دا کریان دا راغستې شم. صحیح ده. کریان دا د کوم ټولونه دی وای دا راغستې شم دي ته سوی کریان. ټیک ده. نو ورته بالکل ولنه هر کله استعمالول شي ته راغستلی شي. ټیک شو. دا مکالمه شارټس تاسو د پریکټیس د پاره. راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 23 پیج کی راضی. سیکنڈ نمبر پریکٹس دا ڈائلاگ ان کلاس یوزنگ دا روٹین greetings and social courtesies. صحیح ده. پریکٹس په کې ډایلاګ راکړل ډیلی روټین سره. بدی کې راځي ګوره بی نمبر ریډینګ اینڈ کریټیکل تھینکینګ. ریډینګ کول دي او کریټیکل تھینکینګ دی اهم سوچ دی. صحیح ده. فرست پکې راځي څه شی؟ ریډینګ کمپریهنشن. ریډینګ کمپریهنشن دی
بدی کې اول نمبر دی انسر دیز کوېسچنز کوېسچن انسر دی صحیح ده د دې جوابات ورکول دي فرست کوېسچن کوي why did the boy go to the cobbler وای دغه کم الګ چې بوای دا ولی کابلر خواله لاړې کابلر لول لاړې صحیح ده د دې جواب لیکل شي چې هی وینټ ټو د کابلر ټو مند هیز شو هغه کابلر لزکه لاړې چې هغه خپل شو سکی مرمت کی وګنډي ٹھیک شو دا د دې جواب شو سیکنډ سوال دی find and write the pairs of rhyming words in the poem صحیح ده د کې یو امپورټنت لفظ راغلی rhyming words څه ته وایي هم आवाज الفاظ صحیح ده هغه الفاظ چې هغه یو شان وي صحیح ده مين هغه आवाज یو شان باسی لیکل کیږي جدا صحیح ده کنه هغه ته سوی rhyming words نو ګوره د کی وی چې تاسو پیر جوړ کړئ د rhyming words د پویم مطابق چې کوم پویم کې راغلي دي نو پویم کې خو مونږ دلته ویلي خیال هم دې په پهلنی کې وګوره my shoe صحیح ده past 2 too late past 8 it down a crown نو دا دوا او دا دوا دې ته سوی rhyming words دا پکې تاسو لیکلی شي صحیح ده 2 بو لیکي شو او 8 پکې لیکي crown پکې لیکي صحیح ده دې نه علاوه down پکې لیکي late پکې لیکي دا د دې rhyming words شو next question کوي how many times did the boy go to the cobbler وای سوزل دغه boy موچی لاړې cobbler طرف ته لاړې هغه لورلې نو د دوا ځل لاړې صحیح ده دې نه علاوه تاسو درې ځل لیکلی شي خو نارمل دلته متخکاری چې دوا ځل لاړې او لاړې دغه ټایم بیا لاړې په دغه ټایم او ډایرکټ ورله پیسې ورکړي او کنه تاسو درې ځل یادوي اول دلته لاړې بیا دغه ټایم او بیا په دریم ځل چې لاړې نو بیا ولا پیسې ورکړي نو نارمل تاسو دوم لیکلی شي دریم لیکلی شي صحیح ده نو دلته بولی کوي the boy went to the cobbler 3 times یا twice 3 ټایم هم لیکلی شي یا twice هم لیکلی شي چې هغه کوم الکو هغه کابلر لاړې سو ځل دو ځل یا درې ځل صحیح ده نو د دې جواب تاسو دا لیکلی شي نیکسټ راځي بیا سیکنډ نمبر ریډ د given naming words and action words لاندې راکړي دي given کې naming words او action words صحیح ده naming words چې هغه nouns وي صحیح ده لکه په noun کې وي او لکه noun ته موږ naming words وایو صحیح ده او action words څه ته وایي چې په کوم باندې کار کیږي هغه ته action words وایي نو ګوره read me naming words are the names of people places and animals or things for example Harris school chair table etc naming words کوم دي names of people له people name show animal name show thing name show example راکړي Harris school chair table etc دي ته naming words وای او action words څه ته وای expresses actions for example run drink read etc چې هغه سره action express صحیح ظاهره هغه ته سوی action words runs drink او read دا example شو راځو ګوره naming words دا دي action words دا دي cobbler ګوره دا یو موچی دی نو دي ته naming word وای صحیح ده کابلر موچی ورته لیکلی شي ٹھیک شو او پارک پکې راغلی دا د پویم مطابق دی کنه نو پارک صحیح ده دا نیمینګ ورډ دی ډک بطخ ٹھیک شو نیمینګ ورډ دی بوک کتاب نیمینګ ورډ دی بیا پکې ایکشن ورډ کوم راغلی منډ څه ته وایي سینا ګنډل مرمت کول پلی کیلنا لوبي کول swim تیرنا صحیح ده کنه swimming کول read پڑھنا یاداش کول read کول پڑھائی کول دی ته وی پڑھنا next بیا راځي third number look at the given pictures and match them with their names picture ته وګورئ او match کوي د چې کوم names د خپل غي سره match کوي نو دا به تاسو فوټي سره وکړئ first number وګورئ څه د rabbit به تاسو rabbit سره داسې match کوي فوټي سره بیا سره راځي ګړ به تاسو دې سره match کوي بیا راځي کار به دې سره match کوي او بیا راځي home یا house نو house به تاسو دې سره match کوي ٹھیک شو راځو ورپسې next page دا page number 24 تا اوس پکې راځي چې 4 number read the action words and match them with the given pictures صحیح ده action words دی او هغه تاسو میچ کوي کوم given picture دی نو ګوره پهل نه راځي الګ څه کوي لکه په تصویرانو تور ته ګوري الګ ګوره څه کوي وبس کوي نو ته ګوري کې ډرینک سره به میچ کوي بیا څه کوي دا ګوره په کچن کې لګیا د پخله کوي نو دې ته سوې کوک سره به میچ کوي ټیک شو او دا څه کوي لګیا د پړای کوي نو ریډ سره به میچ کوي او دا څه کوي برش کوي ګوره برش غاخونو برش راغسته دی غاخونو صفا کوي دا به دې برش سره فوټي په ذریعہ میچ کوي آسان دی ښه او پسې 5 نمبر راځي fill in the blanks using the given word bank صحیح ده fill in the blanks تاسو فیل کوي استعمال کوي پکې دا ورډ بینک د ورډ چې کوم بینک ته مجموعه ده ګوره دا پکې استعمالو کابلر مین مای شو صحیح ده کنه موږ سبق ویلو دی کې شو ولیکي خدویم وي سټیچ اټ اپ اند سټیچ اټ ډاون به پکې ولیکي دی کې دویم نمبر کې دریم راځي half past 2 is much too late دی کې به دا 2 ولیکي ٹھیک شو او سلورم نمبر get it done by 8:30 دی کې به 8 ولیکي ٹھیک ده لاست ون سوئی and I will give you half a crown دی کې به crown ولیکي ٹھیک شو
سی نمبر لینګویج فوکس په لینګویج باندې فوکس راوړل دي صحیح ده په زبان باندې زور راوړل دي فوکس کول دي فرست وای وکیبلری بیلډینګ کول دي وکیبلری جوړول دي اول نمبر راځي ریډ د ګیون ورډز وذ देयर مینینګز ورډز راکړي دي دا تاسو ریډ کوي په مینینګ سره پهلنه وای ګوره کابلر څه ته وای ا پرسن هو ریپیرز شوز هغه کس چې څوک شوز مرمت کوي ریپیر کوي هغه ته بس وای کابلر موچی دویم څه ته وای مند وای مرمت کرنا نو د دې سمانه شو ټو فکس یو سیز فکس کول مرمت کول هغه ته وای مند بیا راځي سټیچ څه ته وای ټو سیو څه مطلب شو سینا ګندل صحیح ده کنه دې ته سټیچ سینا اور پسې راځي کراون څه ته کوین یا منی پیسہ یا رقم دې ته وای کراون دا مو شو راځو ور پسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 25 دا پدې کې راځي ګوره رایمینګ ورډز امپورټنت دی صحیح ده رایمینګ ورډز ته وای هم आवाज الفاظ مونږه پدې پیج کې هم تاسو ته ویلي هم आवाज الفاظ صحیح ده هغه الفاظ چې کوم یو شان आवाज وباسي هغه ته وای رایمینګ ورډز نو ګوره دویم نمبر وای ریډ د ګیون رایمینګ ورډز را کړی دي د تاسو ریډ کړئ rhyming words have the same ending sounds rhyming words same ending sounds هم आवाज الفاظ وی هغه ته وای rhyming words ګوره شو څه ته وای بوټانیا دی او ټو دا ګوره ټو دی 1 2 دا rhyming words دی پن هن ټیک دا ډاون کراون ګوره ورته دې ته وای rhyming words third number match the rhyming words را کړی دا تاسو میچ کین ګوره کوک دی خبر سره ګورو کوک ته سره دی بوک صحیح ده کنه دا یو شان دی کنه بیا سره دی لیټ نو 8 لاین به دا شان بوزي بیا راځي ګرو بلو ټیک شو دې ته وای رایمینګ ورډز دا تاسو فوټیز په ذریعہ میچ کوي ښا ورپسې راځي نیکسٹ سیکنډ لرنینګ ټو سپیل صحیح ده د سپیل لرنینګ کول دی فرست وی ریډ د ګیون سایت ورډز څه ته وای هغه ورډ چې کوم یو کس ورته وګوري او اسانۍ سره په جلدی سره غي باندې پوښي ډایرکټ په پیل نظر باندې هغه ته وای سایت ورډز صحیح ده مونږ ویلو بیا مونږ سره په لیټرز درې قسم لیټرز دی او ته وای سکای لیټرز دی ته وای ګراوند لیټرز بل ته وای روټ لیټرز سکای لیټر به کوم چې کوم بارانو لاینونو کې راځي هغه ته سکای لیټر وای لکه اچ صحیح ده اچ شو دی نه علاوه بل کم داسي ال شو د ته سکای لیټر وای بیا راځي ګراوند لیټر چې کم درمیانه وي په منځ کې راځي داسي ا سی ای د ته ګراوند لیټر وای لاست ون دی روټ لیټر څه ته وای جړلو ته مطلب دا بلاندې راځي لکه جی شو جے شو کیوں شو د ته روټ لیټرز وای نو ګورا اٹ off in was said with صحیح ده کنه دا ما سره سایت ورډز دی لکه دی باندې موږ اسانۍ سره زر پویګو دي کې څه کنفیوژن نه وي هو چې کله یو غټ کې موږ وینو نو پاغي بیا موږ د درې ځل اړو بیا پیزان پویو صحیح ده نو دا ما سره سایت ورډز دي سیکنډ نمبر وای رائټ ایچ سایت ورډ ان د شیپ باکس دیٹ فټس هر یو سایت ورډ چې په کم باکس کې فټ کیږي الته ولي کوي تاسو نو ګوره خاني راکړي دي باکسز راکړي دي پهلنی کې سره ګوره ټول یو شان دي نو دا د ګراوند والا دي نو دې کې به تاسو کوم لیکي واز به لیکي دا ټول په ګراوند کې راځي بیا ګوره یو ګراوند دی یو سکای دی نو دې کې کوم یو راځي اف دې ته سکای وای دې ته ګراوند وای بیا سره راځي درې ګراوند دی یو سکای دی نو دې کې کوم یو راځي سیډ به لیکي بل راځي یو ګراوند دی یو سکای دی نو دې کې به بل لیکي چې اټ بل راځي دوه ګراوند دی نو دې کې به لیکي آی ان دا ګوره د خپل خاني دی ها لاست ون سره راځي دوه ګراوند دی او دوه پکې سکای دی نو دې کې به لیکي وید Third number, fill in the missing letters to complete the words. چې کوم letter دی کې missing دی هغه وی complete کړي دا word نو ګوره د کې سره راځي C O double B L E R cobbler ستوي موچی ته د کې به او اچوي بل سره راځي dash E N D نو M E N D min مرمت کرنا اور پسې راځي E I G H T 8 ستوي اته بل سره راځي S T I T C H stitch صحیح ده کنه سینا stitch د کې به I ولي کوي بل راځي C R O W N crown ستوي سکا یا تاج وغیرہ ٹھیک شو منی دې توري کې کرون دا مو شو پیلرم تاسو به بدیزه پوری پوښیو ویډیو بیا لینک کیږي دا زموږ یونټ 3 دا غل لیسن مونږ ویلو او ایکسرسایز مش مونږ سٹارټ کو تقریبا هاف مونږ ویلو ان شاء الله بل ویډیو کې به د دې باقی پاتې حصہ درکو چې کوم ګرامر پورشن دی صحیح ده او رائټینګ دی کریټیو رائټینګ پکې دی کیپټلایزیشن دی ناون پروناون پکې دی دا به تاسو بیا درکو دې سره زموږ ویډیو کمپلیټ شو کو چری دا ویډیو مخ خوشي وي د کړم دکړي وي زموږ دا چینل واي ام اس لرنرز دا سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاقات کوو د خپل مور پلار خدمت کوي مونږ ته هم دعاګانې کوي. Thanks for watching. Allah Hafiz.